السلام علیکم. څوره د مولا منونکي ټول ستړي ما شوئ. زه شاغ د لتخیل نن قطر نه تاسو سره مخامخ شوی یم. تقریبا 3-4 ورځې کېږي چې میډیا باندې موږ کلیوال سید نجیب یوه ویډیو کړې دی چې یوې سیدې دی چې هغه بېقاعده دردناکې ډاکې خبرې کړې دي. د هغې حوالې سره زه څو خبرې تاسو سره شیر کوم چې آیا داسې الوته کورمې جنسۍ کې شته چې بېقاعده سید نجیب هغه سید بچي نه واړه سید معصوم نه ویډیو کړې وه چې هغه ما یې اورېدلې وه، هار د مولا منونکي اورېدلې وه. ډېرې دردناکې خبرې هغه معصوم کړي وي او بعد کې بدقسمتۍ سره څه پیسې نه راغللې، هغې بیمارۍ هغې سید علاج نه وشولو. یعنې زړه یې دا منه وکړله، مطلب دومره درد ورکې و، ستونزه ختم شوي وه، هر یوه سرمایه کار ختم شوی و چې یاره موږ چاته اسرا وکړو. یعنې همدا سوچ به کړی وي هغې سیدې. خو بیا دې سیمه راوړله زموږ کلیوال سید نجیب ته چې دې خونې ته راغلله چې یاره نجیبه یاره څه زه په خپله خبرې ونه کوم نه ما هغه ورچو نه وغوښتل، همدا مطلب شولو. خو زه خو نور څه نه شامله، خو صرف هر د مولا منونکي ته دا پیغام ورکوم، هر مسلمان ورور ته دا پیغام ورکوم چې یاره داسې وکې داسې بیمارۍ داسې غریباني هر چي ته شته دي. خو ځنه واقعه د داسې وي، ځنه بیماري د داسې وي چې یوه تورساري بلکې بیا یوه سیده چې هغه میډیا ته محتاجه شي. زه اول خو مطلب پیغام د مو کوم قوم سرمایې کوم غوټ مقام لیول سره لکه زه کس وم مو ډېر محترم ساجد امینی صاحب او بیا مو ډېر محترم سید اقبال صاحب ته زه دا پیغام ورکوم چې یاره تاسې به دا ویډیو نه وي لیدلي، اول دا ویډیو وکړئ. سلام علیکم مسافرانو، زه په چنار سره تعلق لرم. کینسر بیماری مو دی، ویکسین مو د شروع کېږي. ډېر وخت شو وکولی شو چې مو بیماري شروع دی. که مو سره څوک تاسې مدد کوئ تاسو ته به خدای وریځه درکړي. میړه مو ډېر غریب دی، کینسر بیماری مو د ویکسین مو د شروع کېږي، هغه څه هېڅ وس نشته چې مو علاج وکړي. اړو ورکې جلکې مو دي، مو اوسه کې هېڅوک مو سره مدد والا نشته چې مو سره د خپل مدد وکړي. تاسې خدای خوشحال ساته چې تاسې مو سره مدد وکړي. سلام علیکم. ویډیو به تاسې لیدلي وي، لکه تاسې ته خدای یو مقام در کړی دی. آیا که دغه مقام کې تاسې اضافه زیات مقام غواړئ، مطلب دی په 2 ګنا مقام غواړئ، نو دغې مور سره تاسې څه 3 لکه روپۍ مدد وکړئ، نو دې سره به 6 لک روپۍ شي او 6 لکې د 4 لک مدد انشاءالله دا به مسافران کوي. نو زه تاسو ته دا پیغام در کوم چې یاره داسې مور داسې سیدې سره څه هیلپ وکړئ. ایم پی ای صاحب کتئ، امیني صاحب کتئ، یا کورمې کې داسې غوټ خلک نور شته چې دغې سیدې حمایت موږ تاسې ټول طریقې سره ټول قوم نیوکو. ښه خبره دی او ثواب یې ډېر زیات دی. ویلې چې یوه سیده تورو بکرو کې چې هغه بېقاعده تورساري تاسې ته میډیا باندې ویلي دي چې یاره ما ته یې 10 لکو روپیو ضرورت دی. آیا د 10 لکه روپۍ دومره غوټ ډیمانډ نه دی چې دا 10 لکو روپیو نه یوه سیلي وي بچېږي؟ داسې وایه چې موږ تاسې ټول انسانیت باچ کړلو، بیا بلکې دا سیده دی. نو زه تاسې ټولو ته دا پیغام در کوم چې یاره مطلب څومره واسه کېږي، مطلب یې چا 1 روپۍ واس وي، څو 15 روپۍ واس وي، چا 10 روپۍ واس وي، خپلو دیرو کې یا خپلو مطلب مرګونو سره یې ټولې کوئ. نو کوم ټایم ویلې نه وي دې کې ما څه کوم لمبر چولی دي، دې کې ما خاص قطر نه ځني لمبار دی
او دین ایمو واتساپ ایمو شته دی. او بیا دویم نمبر څه تاسې سکرین باندې کسوئ دا ایمو کلیوال سید نجیب نمبر دی. دې سره تاسې رابطه کولی شوئ. خو زه لکه یم څه مو څوره د یوروپ ملکو کې یو یا مثال عربو ملکو کې یو، آیا که دغې ته مو تاسې یوه ګنټه ټیم وکږو نیدي تورساری دی سیدې بیمارۍ علاج پکېږي. بیا مو څه کوم د ایمني صاحب ته ایم پی ای صاحب ته کوم پیغام یې کړلو چېرې تاسې رزق کې به خدای دینه وټ مقام تاسې ته دیر کړي، تاسې رزق کې به خدای اضافه واچوي او خپل حق غواړو دنه ښه کې دې کې زور زبردستۍ خبره نشته دی. دا تاسې نیمو یو حق دی ویلې څه تاسې مو یو قوم مشران یو، نو مطلب دا تاسې نه مو غوښتای شو چې دغې سیدې سره مدد وشي، دغې سیدې بیمارۍ علاج وشي. بیا یوروپ ملکو کې دی هغوی ته زه دا پیغام ورکوم چې یاره 5 روپۍ یا 1 روپۍ دومره غټ بوج نه چوي انسان یې متاسې که عربو ملکو کې دی 20 روپۍ یا 5 روپۍ بوج نه چوي متاسې به ته به خدای بله طرفه دا حساب کتاب راکړي او متاسې به رزق کې خدای نوره اضافه وکړي چې دغې سیدې مدد وکړو. نوره زه ډېره مننه کوم، ډېره شکریا کوم هغو خلکو چې دینه مخکې ما سره مدد کړی دی او ما سره نه هغو خلکو سره یې کړی دی چې هغوی ډېرو غریبانو سره ډېرو بیماریو سره مقصده وه. زه تاسې ته بیا دا پیغام در کوم چې یاره دغې سیدې حمایت وشي چې هغې ډېرې درد نه ډېرې عجیبه غونته کې کیسې کړي دي. نیدي مدد مو تاسې وکړو، ښه خبره دی. اسکرین باندې کوم نمبر دی کوم یو کې دې سره رابطه کولی شوئ اینی ټایم کې به مو درته بیدار وو. که قطر کې نن لومزین والا یو یا مثال کپنی و کې وایي خیر دی دا ټیم زه خرڅوم، مطلب تاسې 20 روپۍ زه منډه کولی شم. السلام علیکم.